نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو د شان الله تبارک وتعالی د اولاد پیدا کو تر قیامت پورې چې څومره پیدا کیږي آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی او فرمایل وګوره دا ستا اولاد دی ورستو بستا ناراضي آدم علیه السلام چې د خپل اولاد ته وکتل نو دا ټول یو شانتی نو سسرو سسپینو سخکلی سبدرنګ سمالدار سغریب سمعذور سروغ ټول عدل بدلو د یو بلنا نو آدم علیه السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړي الله زما د اولاد د یو شان ولې نه پیدا کم سدي خپل پیدا کړی نو سدي بدرنګ پیدا کړی دي سدي مالدار پیدا کړی نو سدي غریب پیدا کړی دي نو سدي پاندامونو روغ پیدا کړی نو سدي معذور پیدا کړی د الله د ټول یو شان ولې نه پیدا کول الله تبارک وتعالی ورته او فرمایل اے آدم دا ځکه مې بدل پیدا کړی دي چې دا انسان زما شکر ادا کړي زما شکر ادا کړي الله ستاسو څنګه شکر ادا کړي مالدار خو په خپل مالداري شکر ادا کړي خو په خپل حسن شکر ادا کړي نو دا رنګ صحتمن په خپل روغ جوړ صحت شکر ادا کړي نو دا بدرنګ دا غریب دا معذور به څنګه شکر ادا کړي الله دوی به څنګه شکر ادا کړي الله تبارک وتعالی ورته او فرمایل اے آدم چې کله دا بدرنګ انسان وګوري د روغ انسان ته د خپل انسان ته نو دغه بخپشي او چې وګوري چې په اندامونو باندې روغ دی کنه او بل طرف ته د معذور انسان وګوري نو دی وی الله خیر ده کو درنګ بدرنګ یما او په اندامونو خو روغ یم کنه الله خیر ده کو درنګ نه بدرنګ یما او په اندامونو باندې روغ یم په دې باندې ستاسو لاک شکر دی دی به شکر ادا کی چې کله د معذور انسان ته وګوري غریب انسان چې مالدار ته وګوري خپه بشي خو چې دا غریب وګوري چې په اندامونو باندې روغ یم او دا بل په اندامونو باندې معذور دی نو دی به خیر ده کو غریب یم خو چې په لاس خو باندې روغ یم دی به بیا هم د الله شکر ادا کی الله ټیک شو غریب خو چې معذور ته وګوري په خپل غریبۍ به شکر ادا کوي دا بدرنګ چې خپل بدرنګۍ ته وګوري نو په خپل بدرنګۍ به شکر ادا کوي الله دا معذور به څنګه شکر ادا کوي چې لاس نشته خپې نشته سترګې نشته دی به د شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی ورته او فرمایل اے آدم چې دا معذور انسان وګوري چې په الله سبحانه معذور یم په خپل باندې معذور یم په خپل خدمت کې بل چاته محتاج یم دی به ډیر خپشي خو چې وګوري چې خیر دی کو ارسدي خو مسلمان یم الله راته ایمان نصیب کړي اسلام نصیب کړي نو بیا هم دی وای چې شکر الحمدلله الله خیر دی کو په دنیا کې معذور یم خو په آخرت کې خبره نعمتونه راکړي کنه چې مسلمان یم نو ما درته په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې د دین اسلام دی دا په اندامونو چې معذور دی په خپل خدمت کې بل ته محتاج دی خو چې مسلمان دی دغه سور سپین هغه مالدار کافر ته چوغورین دی په خپل معذوري باندې شکر وباسي الله شکر دی چې ار سره مخ مسلمان یم چې د کافر غونته کې نه نو د الله په نعمتونو کې لوی نعمت څه شه دی اسلام دی الحمدلله الله غو مونږ ته را نصیب کړي